نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې د تیرو قومونو کې یو کس واقع بیان هغه په بنی اسرائیل کې یو کس بخاری شریف کې دا واقع ده. هغه به ساروي سرول کار یې دغه مال یو غړي بيزي نری ساروي او هغه د هغه زمانه مسلمان هغه وخت په پیغمبر باندې ایمان ټول ورځ به ساروي سرول بیا برالو کورتا نو دا لنګي چې به وي غړي بيزي هغه به اولشلې لوخه به ډکو بیا به مور پلار کمزوري په کټ کې به پراتو بیا به غي باندې اوس کول لاغې نه پس به په بچو په خزه او په خپلس د مور او پلار ډېر خدمت. نو یو ځل دی لاړو دی وی نه بی الشجر واخگان نزدې نو ونې نه وي نو زه په وخو پسې په ونو پسې لرې لاړم په شینکي پسې هلته مې ساروي سرول چې بیا راتلم نو شپه راختي وه شپه ده تیاره ده چې زه راورسېدم کور ته نو مور او پلار مې وده دي نو بیا دی وایي چې ما ساروي اولشل لنګې ګډې بېزې مې اولشلې په لوښه کې مې هغه پی واغشتل ښه ستړی یم او بچي مې راته وایي چې مونږ ته راکړه مونږ نهر یو ځکه چې خوراک یې دغه وخه نور څه نو چې روټۍ بېله پخې ده ترکاري بېله پخې ده لکه زموږ په کورونو کې چې الحمدلله الله جل شانو نعمتونه دي شکر ادا کول پکار دا نن سبا چې کوم پریوانه خوراکونه هر یو سړی خوري دا مخکې او د هغه چا خبره خلا په ګاونډ کې هغه به د خپل غیرت نفس د وجې نه چا نه سوال نه کوي لیکن که په هغه نهرې تېرېږي هغه نهر وي کور کې سني تپوس کو او هغه ته خپل مال کې برخه کو د هغه نو الحمدلله هر یو شی پریوانه دی الله جل شانو رزق خلقو ته ډېر ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه پی واغشتل د بچو ته او ښځې ته وایي چې تاسو ته خو نه در کوم د څو پورې په مور او پلار نیس کولی دغه عادت د هغوی سر ته ولاړ دی هغه اوده دي او کش نه کوي خبرې نه کوي چې د هغوی په خوب کې خلل ده هغوی پاسئ په دې وجه نه چې خوب یې خراب نه شي او په خپله ځکه نه کې چې څو پورې مې مور او پلار نه دي وړاندې کړي دی نهر اوده شوي تر هغې پورې او ولاړ ځکه دی چې کیدې شي اړخ بدل کي او پاسي نو زه به زر دا ورک ان تر دې چې شپه تېره شو او سهار په خپل وخت باندې هغوی دواړه پاڅېدل چې څنګه پاڅېدل دې سر ته ولاړ دی یو ته یې وړاندې کړل بل ته یې وړاندې مور او پلار یې اوسکل بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو خپل اولاد ته او بچو ته تر اوسه پورې هغه واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک خولې سره بیان شوي د احادیثو په کتابونو کې صحاح روایاتو کې درج ده. الله جل شانه د عمل ډیر زیات خوښ ځکه چې مور او پلار ته په خپل اهل او په خپلو بچو باندې ترجیح ورکړي